अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। सवाल دا دی چې یو کس نه د ماسخوتن منځ جماعت سره فوت شي او د مسجد ته داخل شي په داسې حال کې چې امام تراویح کوي قیام رمضان، دا سړی به څه کوي؟ نو اصل کې دا قیام رمضان، دا تراویح او دا وتر چې دي دا د ماسخوتن د مانځه نه بعد دي. اول به د ماسخوتن مونځ کې، نو بیا به صلات العشاء نه بعد بیا به تراویح او وتر کې. وتر او تراویح دا د صلات العشاء نه مخکې کول ثابت نه دي، داسې درست نه دي. دې کې افضل طریقه هغه دا ده که فرض که دوه کسانی او د هغې نه تراویح صلات العشاء فوت شوي او امام په تراویحو ولاړي، د هغې دپاره غوره دا ده چې دواړه یو طرف ته ودرېږي چې نورو مونځ کوونکو باندې تشویش را نشي او د ماسخوتن مونځ ځان دی یو جماعت وکړي او پس د هغې نه بیا تراویحو کې شامل شي. دا ولا افضل غوره طریقه ده. او که یو کس وي نو بیا د دې د امام سره شامل شي چې د جماعت فضیلت را لاندې کړي او د نیت د ماسخوتن د مونځ وکړي. د امام نیت خو د قیام رمضان د نفلو دی، نو دې ورسره د ماسخوتن د فرض مونځ نیت وکړي او دې طریقې سره چې امام کله په دویم رکعت سلام وګرځي، دې د پاسي او هغه دوه باقي رکعتونه د ځان له پوره کړي. نو دې طریقې سره به د هغه ماسخوتن مونځ وشي او بیا باقي مونځ هغه د امام سره قیام اللیل کوي، بیا دې ورپسې وتر هم وکړي. دا ترتیب دی. او دې کې بعضې د احناف دا خبره کوي چې دا اقتدا صحیح نه ده، ځکه وي دا اقتدا د متنفل پسې د مفترض اقتدا. یو سړی نیت د فرض وي او د امام نیت د نفل وي دا اقتدا د قوي د ضعیف پسې وي، دا درسته نه ده. دا خبره صحیح نه ده، داسې عقلي خبره کړې ده، خو لیکن د نقل نه خلاف ده. دلیل دا دی چې معاذ رضی الله تعالی عنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ماسخوتن مونځ جماعت سره ادا کو فرض، او بیا به قوم ته لاړو، هغې ته به د ماسخوتن جمع کوله. د معاذ رضی الله عنه به نفل او د قوم به ورپسې فرض و. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کار کېده. نو که چېرته دا ناروا وي نو نبی صلی الله علیه وسلم به معاذ ابن جبل منع کړی و، حالانکې دا طریقه جاری وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې. د معاذ رضی الله عنه نیت د نفلو، ځکه فرض هغه یو ځل کړي دي، فرض دوباره نه کېږي. فرض یو فرض دي، دا دویم ځل بیا نفل دي او قوم به ورپسې نیت د فرض وکړو. نو اقتدا د مفترض راله متنفل پسې ثابته شو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او پیغمبر علیه السلام ته منع نه ده کړې، نو جایز ده دا خبره. نو دې داسې کولی شي چې دنه ماسخوتن مونځ فوت شوی دی، نو دې د امام پسې ودرېږي قیام رمضان کې او نیت ته د ماسخوتن د فرض وکړي چې امام په دویم رکعت سلام وګرځي، دې د پاسي او خپل دوه رکعته دې پوره کړي. دا طریقه ده. او بیا باقي قیام اللیل له امام سره وکړي. لیکن دا طریقه درسته نه ده،
چې تراویح وکړي او بیا وتر وکړي او بیا فرض کوي، نو دا طریقه درسته نه ده.